بل یو ضروري خبره دا ده چې قربانۍ او د څاروي دپاره څومره عمر دا شرط دی. نو دې ځای کې دا خبره یاد ساتئ چې چیلې ګډه او چیلۍ دا کم چې دا څاروي دي د دې دپاره 1 کال عمر چې دی دا شرط دی. چیلۍ ګډه او دغه شان د دې چې کوم نسلونه دي د دې دپاره 1 کال شرط دی. که په 1 کال کې 1 ورځ هم کمه وردي قرباني نه کیږي. خو که بالفرض داسې وشو چې چیلې ګډه یا دا وړي چې کوم واړه چې کوم ځناور دي دا چیلې ګډه او ګډو وغیره که دا چا وساتلو 6 میاشتې او په 6 میاشتو کې دی دونه طاقتور شو چې که دغه اوس د کال څاروي سره ودرې نو په کال څاروي کې دا نه پیژندلی کېږي. نو بیا په دغه کې 6 میاشتو ګډه یا چیلې یا ګډو که دا 6 میاشتې چا وساتلو او 6 میاشتو کې په ده باندې ښه خوراک وکړو دومره خوراک یې پرې وکړو چې دی دونه طاقتور شو چې د دو پته نه لګي چې دا 6 میاشتې چا ساتلی دی. مطلب که دی د کال څاروي سره ودرې نو د کال څاروي سره دی برابر ښکاري. نو بیا 6 میاشتو په څاروي باندې هم دغه قرباني دا کم چې د صحیح ساتلی دغې باندې کېږي. خو عام صورت کې د چیلۍ دپاره د واړه چې کوم څاروي د دې دپاره 1 کال شرط دی. او هر چې غټ څاروي دي غوا غویي میخه او دغه شان د دې جنسونو چې کوم څاروي دي د هغې دپاره 2 کاله شرط دي. که په 2 کالو کې 1 ورځ هم کمه وه نو بیا په دې باندې قرباني چې دا نه کېږي. نو دې ځای کې دا خبره یاد ساتئ چې غاښونه شرط نه دی د دې دپاره عمر شرط دی. بیا په بازارونو کې په میلو کې بعض خلک داسې وي چې څاروی وړوکې ښکاري خو هغوی قسمونه خوري چې جي دا موږ ساتلی دی د کورنۍ څاروی دی. نو تاسو بیا د هغوی په قسمونو باندې نه دوکه کېږئ. نن سبا مسلمانان دا په دروغو باندې قسمونه خوري دپاره د دې چې د دوی سیس خرڅ شي. نو که یو څاروی داسې وي چې ستاسو په کس باندې اعتماد وي چې دا به واقعي د 2 کاله ساتلی وي یا دی چې کوم عمر او ښه د هغې عمر سره دې موازنه کېږي نو بیا صحیح ده. خو هسې به د خلکو په خبرو کې نه راځئ. دا مسلمانانو د خپل مال د خرڅولو دپاره دروغ وایي. دا خو د عام څارو خبره شوه. 3 نمبر اوښ چې دی د اوښ دپاره 15 کاله کېدل چې دا ضروري دي. نو دا د څارو عمرونه چې عمر شرط دی لحاظه غاښونه چې دا شرط نه دی. بیا بهترینه قرباني چې دا د چیلیو ګډه او ګډو د دې ده دې پسې بیا د غوا ده بیا دغه شانو د اوښ ده. اوس بعضو خلک وایي چې د میخې قرباني نه کېږي. نو دا خبره یاد ساتئ چې لسان عربو او دغه شان نورو علما ټول جمهور ائمه 4 دا ټول په دې باندې متفق دي چې دا میخه دا د غواګانو یو نوع ده او د هغې قسم دی په دې باندې قرباني دا کېږي. دا د خلکو خبرې دي لہذا داسې قسمه خبرې نه دي کول پکار چې میخې باندې قرباني نه کېږي. بیا نبي علیه صلات وسلام ولې نه ده کړی نو دا خبره یاد ساتئ چې میخه دا په جزیرة العرب کې نه وه دا د عجم څاروی دی. په دې وجه باندې نبي علیه صلات وسلام او صحابه کرامو په دې باندې نه ده کړی چې په هغه ټیم کې دا میخه نه وه دا د عربو څاروی نه دی نو په دې وجه پرې نه ده کړی. دا نو چې ناجایز دي ځکه چې ته د میخې پی استعمالې شوملې استعمالې لسی استعمالې غوړي استعمالې د هغې غوښه خوري نو چې دغه څیزونه استعمالې نو قرباني پرې ولې نه کړې دا څنګه انصاف شو. لہذا په شک او شبهه کې پرېوتلو ضرورت نشته. میخې باندې قرباني چې دا لازم ده. بلو بعضې څاروي داسې چې هغه خلک خصي کي نو خصي ځناور باندې قرباني جایز ده او که نه. دا خبره یاد ساتئ چې خصي ځناور باندې قرباني صرف جایز نو بلکې افضل لا. علما لیکي چې څاروی کله خصي شي نو دې سره دې د غوښه چې دې ته طاقت ټول لاړ شي نو خصي ځناور باندې قرباني دا صرف لازم نو بلکې بهتره ده ځکه چې هغه ډېر زیات طاقتور وي. بلو قربانۍ د ذبح کولو په وخت کې د شرکا نومونه اخیستل ضروري نه دي. لکه بالفرض 15 کسان دي چې د پلانکي د طرف نه زه ذبح کوم او د پلانکي نه د 15 ونو په زړه کې نیت کول چې دا ضروري دي چې کم یو کس څاروی حلالوي هغه د 15 کسانو یا د 2 کسانو نیت وکړي چې زه د ټولو له طرفه د قرباني کوم او الله تعالی دا قبول کړي. بلو چې کوم کسانو سره تاسو قرباني کوي شرکا په هغې کې دا خبره یاد ساتئ چې دغه کسانو آمدني او پیسې چې دا حلال وي. که په شرکاو کې د یو قسم نیت خراب یا د هغوی پیسې حرامې وي نو په دې ټولو د هغه یو کس د وجې نه د ټولو قرباني خرابېږي. نو په دې وجه باندې د دې خبرې خاص خیال ساتئ چې ته چې کم کسانو سره قرباني کوي په دې کې د یو کس پیسې حرامې خو نه دي. مطلب یو کس د بینک ملازم خو نه دی یا یو کس د هغې کاروبار سودي خو نه دی
یا دغه شان هر یو کاروبار چې په هغې کې تا ته پته لګي چې دی دوکه کوي د ده پیسې حرامې دي نو دغه خلکو سره قربانۍ کې شریک کېدلو د دې نه اجتناب وکړو هسې خپله قرباني مه خرابوئ یا په دې کې داسې کس چې د هغه نیت د غوښې دپاره دی چې یاره ما ته دې غوښه میلاو شي نیت دا خالص د الله تعالی د رضا دپاره کول پکار دي غوښه خو هسې مستاره ته به یې خوري ته به یې کور ته راوړي په دې وجه باندې نیت باندې خپله قرباني ولې خرابې په دې وجه باندې نیت چې دی خالص د الله تعالی د رضا دپاره نیت کوئ چې دا څاروی زه حلالوم دا خالص د الله تعالی د رضا دپاره حلالوم د غوښې دپاره نه حلالوم بله دا څاروی چې کله حلالوئ نو د هغې دپاره چاړه دا د مخکې نه تېره کوئ چې تا څاروی راغورځولی او ته بې لګیا یې چاړه تېره کړې نو دا چې دی دا مکروه عمل دی او چې کله څاروی ته حلال کو د دې چې کومو څلور رګونه دي هغه په ښې طریقې سره کټ کول پکار دي هر یو کس باندې حلاله موږ نه کوو داسې کس باندې موږ حلاله کوو چې هغه کم از کم څاروي په حلالۍ باندې خو پوهېږي که نه اوس داسې کس چې هغه چېرته چرګه نه ده حلاله کړې ته په هغې باندې څاروي حلالۍ نو دا خو ناروا ده که نه داسې کس چې هغه په حلالۍ باندې پوهېږي او څاروي له به مخ قبلې طرف ته واړئ او د هغې چې کوم څلور رګونه دي هغه به غوڅ کړي او د هغې نه مخکې به دغه دعا وویې چې اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد وحبيبك ابراهيم عليهم الصلاة والسلام دا دعا به وویې بیا چې کله څاروی ته حلال کو نو چې کله څاروی مکمل یخ شي بیا به د هغې نه چمړه وباسي دغه شان چې تا چمړه نه ده ویستلې د چمړې خرڅول دا د مخکې نه خرڅول چې دي څاروي نه تا چمړه نه ده لرې کړی او د مخکې نه ته لګیا دا خرڅې نو دا جایز نه دي چې کله د هغې نه چمړه ته لرې کړي او بیا ښه مکمل فارغ شي بیا به دا خرڅه کړي بلو د قربانۍ د څاروي د پیو یا دغه شان د دغه څیزونو نه فایده اخیستل د دې څه صورت دی نو دا خبره یاد ساتئ چې د قربانیو د څاروي هیڅ یو څیز د ځان دپاره استعمالول جایز نه دي که پی تا استعمال کړلو ته به باقاعده د دې پیسې چې کوم قیمت راځي دا به صدقه کې نو د قربانۍ څاروي پی دغه شان د هغې رسۍ او پړي دا ټول به صدقه کې دا د ځان لپاره نشي استعمالولی هر چې چمړه ده نو د دې څه حکم دی نو که نفس چمړه ته په خپل استعمال کې راولي لکه بالفرض د چمړې نه تو ځان له جانماز جوړې یا ته بل یو څیز جوړې یا ته فیزار جوړې دا جایز دي خو چې کله څاروی ته ذبح کړلو او چمړه ته خرڅه کړله اوس د دغې دا پیسې چې دا په خپل استعمال کې ته نشي راوستی دا به غریبانانو له ورکې دا به فقراو له ورکې دا به مدارسو له ورکې دا به مسکینانو له ورکې کونډو له به ورکې نو بعینه سرمن دا استعمالولی شي خو چې کله دې خرڅه کړله اوس د دې دا پیسې چې دي دا ته نشي استعمالولی دا به ټول په ټوله باندې صدقه کې بلو د قربانۍ څاروی چې کله تا ذبح کړلو نو په دې کې چې څونه شرکا دي کوشش کول پکار دی بهترینه طریقه دا ده چې د دې دا غوښه دا په اندازې سره تقسیمول نه دي پکار بلکې دغه ټوله غوښه دا په وزن سره دا تقسیمول پکار دی دا بهترینه طریقه ده ځکه که ته په اندازې سره تقسیم شي نو د بعضو کسانو به ښه ورسي د بعضو به بېکاره ورسي د بعضو به لږه ورسي د بعضو به ډېره ورسي نو بهترینه او ښه طریقه دا ده چې دا په وزن سره تقسیم شي نو په وزن سره چې کله دا تقسیم شي ټولو ته به فایده هم وشي ټولو ته به یو شان د غوښه یو شان چې دا په یو لیول سره او په یو حساب سره به ټولو ته میلاو شي نو لحاظه دا په وزن سره تقسیمول چې دا لازم دي بل د قربانیو غوښه خرڅول چې دا حرام دي د قربانۍ غوښه خرڅول دا حرام دي او کم قصاب چې تا راوستی دی دغه قصاب ته په اجرت کې د قربانۍ غوښه ورکول دا هم جایز نه دي چې بالفرض هغې کار وکړو ته وایي چې راشه غوښه ورله ورکړه نه هغې له به اجرت او کمې پیسې چې دي کومه دیاړي چې د هغه به ورله بېله ورکې او د قربانۍ غوښې ستا خوښه ده که ورکې ورله که نه ورکې خو په دیاړۍ کې او په اجرت کې هغې له د قربانۍ غوښه ورکول دا چې دي دا جایز نه دي بله خبره دا چې په څاروي کې څونه کسان شرکت کولی شي نو دا خبره یاد ساتئ غټ چې کوم څاروي دي غوا میخه او سنډا اوښ وغیره په دې کې اووه کسان شرکت کولی شي د اوو نه زیات کسان په دې کې شرکت نشي کولی او هر چې واړه څاروي دي دا یو کس چې د یو کس دپاره دا مطلب د یو کس قرباني د دې نه کېږي او غټ چې کوم څاروي دي په دې کې اووه کسان د اوو نه زیات نشي کولی باقي که چا 15 وکړه لکه چا 4 وکړه د هغه د هغوی مرضي ده خو اوو نه زیات کسان په دې کې شرکت نشي کولی بل لیزه کې دا خبره یاد ساتئ بعض خلک وایي چې که چېرې قربانۍ کې چا د عقیقې دپاره حصه واخیستله د دې څه حکم دی نو دا
خبره یاد ساتئ که بالفرض یو کس داسې وي چې په ده باندې د ماشوم عقیقه وه او دو غټ څاروی واغستلو یو حصه د قرباني و او بله حصه کې دی د عقیقې نیت وکړو نو دا صورت چې دی دا جایز دی لکه یو حصه خو دو خپله قرباني چې کوم په ده باندې لازم و هغه وکړله او دا دویمه حصه چې و دا د په دې نیت باندې واغستله چې زه په دې کې د ماشوم عقیقه وکړمه نو دا صورت چې دا جایز دی بالکل ښه خبره ده خو دا خبره م یاد ساتئ چې قرباني دا د ماشوم عقیقه چې ده دا په اومه ورځ باندې دا مستحب ده ښه خبره نه ده صرف مستحب ده دا نو چې د اومې ورځې نه پاتې شول نو بیا نه کېږي نه مستحب او ښه خبره بهتره دا ده چې اومه ورځ باندې وشي که اومې نه واوړېده نو وروسته بیا کېږي لکه څنګه چې دا صورت دی که بالفرض یو کس و د هغې یو ماشوم پیدا شوی میاشت مخکې یا 2 هفتې مخکې نو اوس که چېرې هغه ټیم کې د عقیقه نه وه کړې او اوس په قربانۍ کې دی وایي چې زه 2 حصې به والم یو حصه به زما شي او یو کې به د ماشوم عقیقه وکړو نو دا صورت بالکل جایز دی او داسې کولی شي بیا اخرنۍ خبره دا ده چې بعضې څاروي داسې وي چې په هغې کې داسې عیوب وي چې هغې نه قرباني نه کېږي نو هغه عیوب مختصر غوندې زه اوس تاسو ته بیانومه د ټولو نه مخکې د راشه سترګې ته چې کله دواړو سترګو باندې ړوند وي په دې باندې قرباني دا ممنوع ده جایز پې نه ده یو سترګې صحیح ده او بلې خرابه ده په دې باندې جایز نه ده پیدایشي د دې سترګې نشته په دې باندې جایز نه ده داسې نظر ده چې د ورځې ورته ښکاري او د شپې ورته نه ښکاري جایز ده پې یو سترګې صحیح ده او بله سترګه چې دا ده نیمه نه زیاته دا خرابه ده دې باندې ممنوع ده یا د سترګې نظر دا د 3 حصې نه زیات چې دی دا نه لګي دې باندې هم جایز نه ده دا د سترګې متعلق وي اوس راشه د پوزه نو چې کله پوزه د هغې 3 حصې نه زیاته کټ وي په دې باندې ممنوع ده چې 3 حصې نه کمه کټ وه بیا پې جایز ده او غوږو نو که پیدایشي د دې غوږ نه و په دې باندې ممنوع ده یو غوږ نه یا دواړه غوږونه د دې پیدایشي نه و دواړو صورت کې په دې باندې ناجایزه ده د چا په غوږ کې سوری وړوکی غونته کې جایز ده پې یا بعضې څارویو د هغې غوږونو له داغ ورکړی دې باندې جایز ده په اوږدوالي باندې د دې غوږ لږ غونته کې کټ شوی دی دا جایز ده یا داسې څاروی وي چې د هغوی غوږونه واړه واړه وي په دې باندې جایز ده اوس د ښکر متعلقو پیدایشي ښکر نشته د دواړه ښکرونه پیدایشي نشته جایز ده پې یو ښکر یې داسې دی چې په نیم کې مات شوی دی جایز ده پې بل ښکر داسې دی چې هغه په جرړې باندې مات شوی دی او د هغه ښکر هغه اثرات دماغو ته منتقل شوي په دې صورت کې په دې باندې جایز نه ده ښکر یې بره نه مات شوی خو هغې اثر دماغو ته منتقل شوی دی نو نه ده پې جایز او که اثر یې دماغو ته منتقل شوی بیا پې جایز ده داسې څاروي چې د هغې غاښونه مات شوي وي ټول غاښونه مات شوي وي دې باندې ممنوع ده بعض غاښونه یې مات شوي وي خو غیا نشي خوړلی په دې باندې ممنوع ده او که غیا خوړلی شي بیا جایز ده پیدایشي غاښونه نه وي خو خوراک کولی شي بیا هم جایز ده او که چېرې پیدایشي غاښونه نه وي خوراک نشي کولی بیا پې ناجایز ده داسې څاروي چې د هغې ژبه نه وي لکه چیلۍ او ګډه وغیره د دې ژبه نه وي په دې باندې جایز ده او که چېرې غوا میخه وغیره د دې ژبه نه وي او خوراک نشي کولی بیا پې ناجایز ده او که چېرې خوراک کولی شي بیا پې جایز ده میخه غوا د دې ژبه 3 حصه دا کټ شوې ده بیا پې ناجایزه ده او که د 3 حصې نه کمه کټ شوې وي لږه غونده کې بیا پې جایز ده داسې څاروي چې د هغې پیدایشي دوی وچ شوي وي په دې باندې ممنوع ده او داسې څاروي چې پیدایشي د هغوی تی نه وي په دې باندې ممنوع ده بغیر د مرض نه د دې پی چې وي دا وچ شوي وي پی نه کوي جایز ده پې او که د دې تی نیمې نه زیات کټ شوي بیا پې ممنوع ده او کاسې لږ لږ کټ شوي بیا پې جایز ده چیلۍ او ګډه د دې یو تی چې وي دا نه وي نو په دې باندې ممنوع ده یا یو تی د مرض په وجه باندې وچ شوی وي پی نه کوي دا ممنوع ده یا د هغوی یو تی چې مکمل ضایع شوي وي بیا هم ممنوع ده
او د غوا او د اوخي او د میخي د دې یو ته نشته بیا په جایز ده او که یو ته د دوی ضایع شوی وي بیا په جایز ده او که چېرې دوه توی د دوی نه وي یا یې دوه تی څلور وي نو په څلورو کې دوه ضایع شوي وي بیا پې نه ده جایز او که یو ضایع شوي وي یا یې نه وي بیا پې جایز ده یا د دواړو تیونو پی چې دا وچ شوي وي بیا پې جایز نه ده یا د یو تی پی چې دا وچ شي بیا جایز ده په څلورو کې د دواړو وچ شي بیا پې نه ده جایز خو که د یو وچ شي نو بیا پې جایز ده داسې څاروی چې پیدایشي طور باندې د هغې لکۍ نه وي په دې باندې جایز نه ده لکۍ کټ شوې ده څلورمې حصې نه کمه بیا جایز ده خو که د نیمې نه زیاته کټ شوې بیا پې جایز نه ده دومره ګوډ وي څاروی چې په ځمکه باندې نشي تللی په دې باندې قرباني چې ده جایز نه ده دومره کمزوری وي او دومره ټپ وي چې د ډېرې کمزورتیا په وجه باندې ګرځېدی نشي په دې باندې هم جایز نه ده داسې څاروی چې هغه مجنون وي لیونی وي خو بیا هم ښه تازه دی په دې باندې قرباني دا جایز ده او داسې قربانۍ چې په هغې باندې څاروی چې په هغې باندې ټوخي مرض دی ټوخي کوي بیا هم پې جایز ده داسې څاروی چې هغې کې نر او د نر او د ښځې دواړه علامت پکې موجود دي لکه دا پته نه لګي چې غوا دی که غویي د دواړه علامت پکې موجود دي په دې باندې ممنوع ده داسې څاروی چې هغه بچی نه راوړي په هغې باندې جایز ده او داسې حامله څاروی چې هغه قریب الولادت وي مطلب لنګېدو ته د هغې لږ وخت وي په دې باندې هم جایز ده داسې څاروی چې ظاهري بیماري ده هغې ته ظاهري بیماري ده ورته په دې صورت کې په دې باندې جایز نه ده او داسې څاروی چې د هغې بدن په اعضا باندې په ګرم سیس سره چې هغې له داغ ورکړی نو داغ باندې څاروی داغ ورکولو سره څه نه کېږي قرباني پې جایز ده دا مختصر غونته کې یو څو صورتونه دا ما تاسو ته بیان کړلو باقي ذوالحجې چې څونه فضیلت دی حدیث کې راغلی نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې په دې ورځو کې د یوې شپې عبادتو دا د شب قدر نه زیات دی او دغه شانو د عرفې د ورځې روژه د دې ډېر زیات اهتمام راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د عرفې په ورځ باندې د الله تعالی د رضا دپاره روژه ونیوله الله رب العزت به د دغې روژې په وجه باندې د دغه انسان مخکینی یو کال مخکینی ګناهونه او یو کال رستنی ګناهونه چې دي دا ټول معاف کړي نو لہذا د عرفې د روژې ډېر زیات اهتمام کول پکار دي چې موږ او تاسو د عرفې روژه ښه په مینې محبت سره او ښه په شوق سره ونیسو بل 15 شپې داسې دي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله انسان په دې 15 شپو کې ویښ پاتې شو د خالص د الله تعالی د رضا د پاره او د الله تعالی د عبادت په نیت سره چا دا 15 شپې دا شوګیر کړلی د عبادت په وجه باندې چې د الله تعالی عبادت په هغې کې وکړو نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې په دغه انسان باندې به جنت دا واجب وي چې چا دا 15 شپې د الله تعالی د رضا لپاره ویښې تېرې کړلي په هغې کې د الله تعالی عبادت وکړو اوس دغه 15 شپې کمې دي په هغې کې یو د 8 ذوالحجې شپه او دویمه د عرفې شپه 8 ذوالحجې شپه او د عرفې شپه او 3 نمبر باندې د وړوکي اختر شپه او 4 نمبر باندې د غټ اختر شپه او 5 نمبر باندې د شعبان 15 شپه نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دا 15 شپې چا ویښې کړلي مطلب شوګیری وکړله په دې کې دی د الله تعالی عبادت وکړو په دغه انسان باندې الله رب العزت جنت واجب کو دغه انسان ته به الله رب العزت د دې شپو کې د عبادت په وجه باندې الله رب العزت انسان ته جنت ورکوي نو لہذا د دې شپو ډېر زیات اهتمام کول پکار دي او هر چې شبه د ذوالحجې لومړنۍ عشره ده نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دې کې عبادت کول دا د شب قدر برابر دي الله رب العزت قسم وخوري چې والفجر وليال عشر زما د قسم وي د سارې په ټیم باندې او دغه شان په 10 شپو باندې مې قسم وي علما لیکي چې دې ځای کې د 10 شپو نه مراد د ذوالحجې لومړنۍ عشره او لومړنۍ 10 شپې مراد دي امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي معرف کې مفتی شفیع رحمه الله لیکي چې د جابر رضی الله تعالی عنہ د دې روایت نه دا خبره معلومیږي
چې د الله تعالی فنز باندې د ذوالحجې د دې لسو شپو فضیلت ډیر زیات دی. نو لہذا په دې کې عبادت کول چې دا پکار دي. او الله رب العزت قسم خوري چې کله الله رب العزت په یو خبره باندې قسم خوري د الله رب العزت قسم سره د هغه سیز عظمت دا ثابتېږي. نو لہذا دې لسو شپو ډیر زیات اهتمام کول پکار دي. او دغه شان د قربانۍ هم ډیر زیات اهتمام کول پکار دي چې موږ او تاسو په خالص نیت سره خالص د الله تعالی د رضا لپاره په صحیح طریقې سره بغیر د ریا نه د الله رب العزت دپاره قرباني وکړو. نو امید ده چې الله رب العزت به موږ او تاسو ته د دې په سله کې جنت راکړي. الله رب العزت دې زمونږ د ټولو امت مسلمه قرباني دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او الله رب العزت موږ له په صحیح نیت سره د قربانۍ کولو توفیق راکړي. دا کم شرایطو چې ما وویل الله رب العزت مال اول مال په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او بیا تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې زمونږ د ټولو مسلمانانو کم چې حج لتري الله رب العزت د ټولو حج قبول کړي. او څومره امت مسلمه چې قرباني کوي الله رب العزت دې دغه قربانۍ په وجه باندې د ټولو مسلمانانو او د ټولې امت مسلمه مغفرت نصیب کړي. او الله رب العزت دې د ټولې امت مسلمه دا قربانی په خپل دربار کې قبول او منظور کی. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.